أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فلما رأى الشمس پس هر کله چې ولیدو ابراهیم علیه السلام نور لرا بازغتن په داسې حال کې چې پړه کېدونکی و قال اویدو هذا ربي آیا دا زما رب دی هذا اکبر دا ډېر لوی دی. فلما افلت پس هر کله چې دی ډوب شو فلما افلت پس هر کله چې غایب شو قال ابراهیم علیہ السلام یا قوم اے قوم زما انی بریء بیشک زو بیزاریم مما تشرکون د اعی معبودانونا چې تاسو یې شریکان جوړوئ. انی وجهتو بیشک ما متوجه کړلو وجهیا مخفل للذی اعزاتا فطر السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه حنیفا په داسې حال چې کلک یم په توحید باندې وما انا من المشرکین او نه یم زه د شرک کوونکو نه. د حضرت ابراهیم علیه السلام خپل قوم سره د مناظرې بیان شروع دی. د ابراهیم علیه السلام قوم په دوه قسمه بت پرستۍ کې مبتلا و. یو د بوتانو بندګي به کوله چې هغه په ځمکه باندې موجود و چې د سرو نه او د سپینو نه او د ګټې نه او د خاورې نه او د ونې نه جوړ کړو په مختلفو شکلونو باندې. او دویم قسم بت پرستی دا وه چې اسمان کې ستوري او نور او سپوږمۍ د دې عبادت او بندګي به هم کوله. ابراهیم علیه السلام د دواړو نه نفي وکړه، په دواړو باندې رد وکړو. د بوتانو د بندګۍ ذکر مخکې وشو او د انوار او د سپوږمۍ او د ستورو د بندګۍ او د هغې د رد ذکر شروع دی. ابراهیم علیه السلام یو شپه وه، یو غټ ستوری او چې نمایه و. په اسمان کې خو ستوري ډېر زیات دي او هره شپه یو د کم دا خبره روانه ده. خو یو شپه داسې وه چې یو غټ ستوری و چې هغه مشتري یا زهره و او یا بل یو غټ ستوری و چې د هغې رڼا واضح هم وه، نمایه هم وه. ابراهیم علیه السلام قوم دواړو هغې ته مشاهده کول او کتل یې. ابراهیم علیه السلام قوم ته وي چې دا رب دی، یعنې دې ته تاسو رب وایئ ځکه د رڼا هم ډېره ده، واضح هم دی. او ستاسو دا ګمان او دا خیال دی چې دا د کائنات رب دی او په دې کائنات کې تصرف کی، رد و بدل کی، د چا د خیر او د چا د شر فیصلې کی. نو قوم خو د دې معتقد و. ابراهیم علیه السلام خو چېرته معتقد د دې نه دی پاتې شوی، خو قوم سره په داسې انداز کې خبره وکړه چې ګنې دا زما رب دی. حالانکه ابراهیم علیه السلام خو د شروع نه په توحید باندې او چې ته بت پرستی او چې ته شرک نه دی کړی. او نه چته یو نبی سره دا مناسب او لایق دی
د قوم دا خیالو چې ابراهیم علیه السلام موږ سره موافق شو معتقد شو. دا د مناظرې یو طریقه را ته چې یو فریق مخالف سره خبره کې هغه خاموشه کې هغه عاجزه کې او بېبسه کې، نو د هغې یو طریقه دام ده چې لږ وخت دپاره او لږ ساعت دپاره هغه سره خبره ومنه چې کوم خبره هغه کوي، او بیا هغه په دې خپله خبره کې راګیرې که او خاموش که. نو دا یو دې ته مماشات مع الخصم وي او ارخاء العنان ورته وي. دا واګي ورته سس که او بیا یې ناسته پره کاږه او راګیرې که. مماشات مع الخصم یعنې خپل فریق او مخالف سره لږ ساعت له لړ شه روان شه ورسره. دا خیال دی چې ګندې ما سره موافق شو او بیا چې کله په عین موقع باندې خپله خبره په هغه باندې مضبوط طریقې سره ګزار وکړه، په هغه باندې هغه ځان ته یې راواچوه. دې ته مماشات مع الخصم وي. ابراهیم علیه السلام دا رب دی. هغه وی ګنې ابراهیم علیه السلام موږ سره موافق شو. اصل مسله دا وه چې قوم د ابراهیم علیه السلام خبره د سره نه اورېده. یعنې دعوت او تبلیغ دپاره خو دا ضروري چې ستا یو سړی خبره واوري، ته به هغه قایله به هم کې هغه به مطمئن به هم کې، یعنې چې اوري نه څنګه به ته مطمئن کې. نو بیا چې هغه ستوری غایب شو، ځکه دا ستوري راخیږي او دا بیا غایبیږي او ډوبیږي. د ستوري ډوبېدل په دوه قسمه وي. یو دا چې دا ستوري نږدې راشي ښکته، دی چې څونه ښکته راځي نو دونه دې ښکاري نمایه وي، او بیا چې کله دی بیا واپس بره لړ شي نو بیا دې نظر نه غایب شي. یا دا چې دا ستوري راوخیږي لکه څنګه چې سپوږمۍ راخیږي او نور راخیږي نو مخامخ راشي نو ښکاري، او چې کله بیا دی واپس لړ شي خپل ځای ته دا رده ډوبېدل او غایبېدلي. نو دا ستوري چې کله نمایه واضحه شو او بیا د هغې نه پس دی په خپل رفتار باندې واپس لاړو خپل ځای ته، د نظر نه پناه شو. نو ابراهیم علیه السلام یې وګورئ، هغه معبود او هغه رب چې تاسو ورته وایئ هغه رې پناه شو او غایب شو، ډوب شو. د دې مطلب څه شو؟ مطلب یې دا دی چې د را راختل او نمایه کېدل دا د ولادتو دی پیدا شو او ورو ورو جوان شو. چې کله څونه رڼا یې تیزوله دونه دی جوان کېدو په قوت او په طاقت کې و، او د ده دا واپس کېدلو بیا هرې کې پناه کېدلو، دا واپس کېدل دا بوډاوالی شو، دا پناه کېدل د موت او مرګ شو. دا ردی زوال دی او دا هر څوک مني، یعنې دې کې څوک اختلاف نشي کولی، ځکه د را پناه کېدل دا د زوال دی، او دا زوال دا د عجز او د کمزورۍ علامت دی. نو یو رب او یو معبودو چې هغه په یو زمانه کې نو بیا پیدا شو بیا جوان شو، نو پیدا کېدو کې هم دی کمزوری دی، بیا په جوانۍ کې په قوت او په طاقت کې او بیا په بوډاوالي د بیا کمزوري ده، او بیا رده دا پناه کې دا د زوال شو، موت شو. نو داسې معبود به څنګه معبودي چې هغه خپل ځان د کمزورۍ نه او خپل ځان د زوال نه نشي بچ کولی او د موت نه نشي بچ کولی. نه به خپل معتقدینو او خپل چې د حکم عبادت کوونکي هغه څنګه بیا د کمزورۍ نه او هغه څنګه د زوال نه بچ کی او څنګه به دای مدد وکړي. بل انسان خو 24 غنټې محتاج دی، د خو د شپې د ورځې ضرورتونه پیښیږي. چې رده معبود په یو زمانه کې نه وي نو دی به هغه ته څنګه اواز کی او څنګه به د هغه نه مدد غواړي او څنګه به هغه ته دعا کی. نو ابراهیم علیه السلام قوم ته وی چې زه خو داسې معبود نه خوښومه، دا ډوبېدونکي او غایبېدونکي مې نه خوښوم. نو مطلب سره تاسو مه خوښوئ،
داسې ذات سره داسې یو څیز سره ولې تاسو امیدونه وابسته کوئ چې هغه باندې زوال راځي او هغه باندې موت راځي او کمزوري کیږي. بیا یو بله شپه وه چې په هغې کې سپوږمۍ راوخته. سپوږمۍ خو خیر د کال 12 میاشتې راخیږي او بیا فنا کیږي، خو دا یو شپه وه چې دا سپوږمۍ کامله وه، یعنې د 14مې شپې سپوږمۍ وه. دا ردې قوت او شباب وي د سپوږمۍ. دا چې کله په لومبنۍ شپه دا ولادت وشي نو خلک یې سپوږمۍ پیدا شوه، نو سپوږمۍ ولیدې شوه، دې ته ولادت وي. سپوږمۍ پیدا شوې ده، یعنې راختلې ده. دا ورو ورو بیا دې ماشوموالي وي، د ماشوموالي نه بیا هلکواني شي، بیا جواني شي. چې 14مې شپې ته دا د مکمل په جوبن کې وي او په شباب کې وي. د 14مې شپې نه بعد بیا رو رو بیا دې کمزوري راځي، دا ردی بوډاوالی دی او په آخرې کې دا بالکل فنا شي، یعنې ګویا کې موت په دې باندې راغی. دا سپوږمۍ چې کله کامله وه، رڼا یې تیزه وه، نو خلکو ابراهیم علیه السلام دا رب دی، یعنې دې ته تاسو رب وایئ. او سپوږمۍ خو د ستوري نه بیا زیاته غټه ده او نمایه ده، وی دا به ربي. نو بیا د هغې چې کله سار شو او سپوږمۍ کله ډوبه شوه او فنا شوه، نو دا ردی موت دی. د ابراهیم علیه السلام لږ نورم تیزی راوسته په جواب کې. هغه مخکې خو ویلي زه نه خوښومه غایبېدونکې او ډوبېدونکې، اوس یې دا ووایي چې لئن لم یهدني ربي لاکونن من القوم الضالین. که چېرې زما رب ما په دې هدایت باندې او په توحید باندې ثابت قدم ونه ساتي او زه په دې خپل موقف باندې کلک پاتې نه شوم، نو زما دا قوم خو ټول په بت پرستۍ کې مبتلا دی، نو بیا زه انسان یم او کمزور یم، نو هسې نه زه چې تر ګمراهانو نه شم. نو دې کې یو قوم باندې یو رد مو کو چې تاسو خو په ګمراهۍ کې مبتلا یې، چې تاسو ګوره داسې معبود ګڼئ، داسې ذاتو چې هغه باندې زوال راځي، په هغه باندې موت راځي، نو داسې تاسو معبود ګڼئ، مطلب می ګرځوئ. بیا یو بله ورځ راله چې بیا قوم ابراهیم علیه السلام یو ځای شوي دي، نور راوخته. نور خو هر سهار راخیږي، خو دا یو داسې ورځ وه چې ابراهیم علیه السلام قوم ټول شریکه باندې یو ځای وو او موقع جوړه شوه. نو چې نور راوخته، وی دا خو د هغه نورو نم لوی دی، لکه د نور رڼا چېره دا د سپوږمۍ نه هم سیوا ده او دارنګې د ستورو نه هم سیوا ده. سپوږمۍ کې خو به ذات خود رڼا خیر شتم نه، نور القمر مستفاد من نور الشمس. دا سپوږمۍ چې دی کې خپل ذاتي طور رڼا نشته دی، دا د انور نه رڼا اخلي او مونږ ته ښکاري چې سپوږمۍ هغه دراوخته، چې په څومره ایسي ردې نور لګي نو هغه رئیسه مونږ ته منوره ښکاري. نو دا انور خو ډېر زیات روشن دی، د هغې رڼا هم سیوا ده، جسم هم غټ دی، وی دا خو د هغه نورو نه هم زیات واضح دی او فایدې هم سیوا دي او هر چا ته هر خاص او عام ته ښکاري. وی دا به ربي. او په کائنات کې تقریبا د اسمان نه ښکته خو ټول نه لوی همدغه انور ښکاري. نو ځکه ورته دا یاد کو چې کله هغه انور مازدیګري کې بیا په زیړېدو شو، نو د انور دا راختل دا ردې ولادت شو، او بیا رده چې رو رو راخیږي 10 بجې 11 بجې 12 بجې دا رده ځواني شي. نو دې نصف د زوال چې کم ټیم وي، نصف النهار چې ورته وي، دا ټیم کې د انور ډېر په قوت او په طاقت کې وي، ځکه خو د عبادت الشمس د انور ته بندګیم کې د زوال په ټیم کې دا مونځ ولې منع دی او سجده ولې منع ده؟ نه به نفل مونځ کې، نه به فرض کې او نه به سجده لګئ،
او دانګې د انور د راحتو په ټیم کې به مونځ نه کوې. ولې خلک وایي دا مکروه ټیم دی. نو مکروه ځکه دی چې دغه ټیم کې ردې بندګي کوونکي هغې دې ته سجدې لګي، د انور چې کله راخیږي دې د خپل رب استقبال کی. زمونږ رب چې هغه په راحتو کې دی، نو استقبال په طور باندې هغې ته سجدې لګي، نو مونږ منې کړی شو. او چې کله د زوال دا ټیم شي، دا ټیم هغوی زمونږ رب ډېر په طاقت پکې دی او په قوت کې دی، نو هغوی بیا ورته سجدې لګي. نو مونږ یې منع کړو چې تاسو به نه کوئ. او د انور پر یواتو ټیم کې خو بیا هغې نور پسې یو معبود فنا کېږي، نو د هغه د رخصتۍ یو قسم هغه ته ګارډ آف آنر پیش کړي، هغه ته بیا سجدې لګي. مونږ بیا منې کړی چې سجدې به ورته نه کوئ. نو د مازدیګري کې د انور په بوډاوالي باندې شي او تر دې چې ماښام شي، نو انور مکمل دا ګویا کې موت پرې راغی. ابراهیم علیه السلام وی هغه لوی خدای چې تاسو ورته وایئ هغه هم هغه ډوب شو، غایب شو، په هغه باندې زوال او موت راغی. ابراهیم علیه السلام هرې کې صفا اعلان وکړو چې څنګه مخکې ما چېرته شرک نه دی کړی او تر اوسه پورې مې نه دی کړی، نه آینده کې هم زما نه دا توقع دا امید مه ساتئ چې بس تاسو سره موافق شم چېرته. نو انی بریء مما تشرکون ورته ووایي چې زه خو بېزاره یم او اعلان کوم د دې د براعت اعلان کوم چې دا د چا تاسو شرک عبادت کوي او شریک جوړوي الله سره، دا یې مکمل زه بایکاټ کوم، مکمل اعلان کوم، دو ټوک الفاظ کې ستا ګول مول جواب نه، ګول مول خبره نه کوم، بلکې کلم کله اعلان کوم چې زه د دې نه مکمل بیزاره یم. او بیا نورم وضاحت په طور باندې وي چې ګورې ما هغه ذات ته خپل مخ اړولی دی، متوجه کړی دی، یعنې عبادت به د هغه ذات کومه چې هغه دا کائنات پیدا کړی دی، د اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي. په دې اسمانونو او ځمکه کې دا هر څه چې کوم تاسو ورته معبود وایي. اسمان کې نور دی، سپوږمۍ ده او ستوري دي. زه د هغه ذات بندګي چې صرف دا نور او سپوږمۍ او ستوري نه، دا پوره اسمانونه پیدا کړي دي او دا ځمکه هم پیدا کړې ده. سودا چې کوم په ځمکه کوم معبودان دي، بوتان دي، مورتي چې دي، دا هم تاسو د سرو نه او د سپینو نه او د ګټې نه او د خاورې نه او د ونو نه جوړ کړي دي. دا هم د ځمکې د جنس نه دي. تاسو په وړو وړو پسې نښتې، زه هغه ذات ته مخ اړومه چې هغه صرف دا سرو سپین نه، د سرو سپینو چې کومه منبع او خزانه ده هغه یې پیدا کړې چې ځمکه ده، او صرف نور او سپوږمۍ او ستوري نه، دا خو یو څو دي. د دې چې کوم منبع او سرچشمه چې الله تعالی اسمان پیدا کړی دی، زه د هغه اسمان بندګي نه کوم، د اسمان چې چا پیدا کړی د هغه بندګي کومه. تاسو خو د خپل رب ډېر محدود کو، ډېر وړوکی م کو، کمزوري م کو. زما رب خو هغه ذات دی چې هغه د دې تمام هر څه پیدا کوونکی دی، هسې دې خزانې دي. او تاسو رالې انور پسې ونښتې، ایله سپوږمۍ پسې ونښتې او بالکل شرک مې نه چته کړی دی او نه به چته وکړم. فلما رأى الشمس، پس هر کله چې ولید ابراهیم علیه السلام نور لره، صرف ابراهیم علیه السلام نه دی لیدلی، ورسره قوم هم ولاړ دی او قوم هم لیدلی دی. کنی ابراهیم علیه السلام خو روزانه نور لیدو، دغه نه چې سره په دقه سهار نور راوخته. فلما رأى الشمس، پس هر کله چې ابراهیم علیه السلام ولید نور لره، بازغتن، دا انور په داسې حال کې، بازغتن ای طالعتن، چې راختونکې او ظاهرېدونکې و، او یا بازغتن په معنا د پړک وهونکې، چمکتا ہوا، هغه بازغتن روشن و، یعنې نور روختو او خلکو ته هم کتلو.
نو بازغتنو په داسې حال کې چې پړکېدونکی و او یا راحتونکی و. نو قال ابراهیم علیه السلام هذا ربی، آیا دا زما رب دی، یعنی هذا ربی، آیا دا زما رب دی، یا هذا ربی فی زعمکم، ستاسو په ګمان کې دا زما رب او ستاسو رب دی. ابراهیم علیه السلام خدا نه چې زما رب دی، خو تاسو دا خیال او دا ګمان دی چې دا زموږ د ټولو رب دی. نو هذا ربی، دا زما رب دی، او بلکې هذا اکبر، دا خو ډیر لوی دی، دا انور خو د سپوږمۍ نه او د ستورو نه ډیر لوی دی. دا لویوال یا د جسم په اعتبار سره دی، نو جسم د انور د سپوږمۍ نه ډیر دی، او دارنګه جسم د نور چې دا د ستورو نه غټ دی، ځکه چې دا نور چې نو په دې کې 300 سپوږمۍ چې کوم دی نو راځي، گویا کې 300 ګونه دا انور د سپوږمۍ نه غټ دی، او دا انور خو د ځمکې نه 13 لاک ګونه چې کوم دی نو غټ دی، یعنی 14 لکه ځمکې دا په انور کې راځي، او 300 سپوږمۍ چې دي دا په انور کې دننه راځي، دومره غټ دی دا انور. هذا اکبرو، دا ډیر لوی په اعتبار د جسم سره، او دلته کې جسم نه دی مرادو، دلته کې دا رڼا مراد ده. ان الاکثر اضاءتنو، رڼا د انور چې ده دا د ستورو نه ډیره سیوا ده او د سپوږمۍ نه ډیره زیاته ده، ځکه خو چې دا انور څنګه روخیږي راحتو سره د سپوږمۍ رڼا ختم شي، او د ستورو رڼا چې کوم دی نو ستوري ځکه موږ ته په نظر بیا نه راځي، ورنه دا ستوري خو د ورځې موجود دي، خو موږ ته په نظر ځکه نه راځي چې د نور رڼا دومره ډیره تیزه ده چې د ستورو هغه رڼا یې غایبه کړله. هذا اکبرو، دا ډیر لوی دی، یعنی ډیر زیات دی په اعتبار د رڼا سره. دا شمس چې دا په عربی کې مؤنث راځي، او د مؤنث لپاره بیا د مؤنث الفاظ راځي، نو دا هذا د مذکر لپاره راځي، او د مؤنث لپاره هذه راځي، د مذکر لپاره هذا او د مؤنث لپاره هذه. نو هذا ربی، لکه هذه ربی ویل پکارو، او بیا هذه اکبر ویل پکارو، نو هذا وی. نو اصل کې وجه داره چې یو د انور دا ذات دی چې کم ککوړې مونږ ته ښکاري، او یو د انور دا نوم دی چې شمس ورته وي، دا نوم مؤنث دی شمس، او دا ککوړې دا مؤنث نه دی، هغې کې هم مذکر او مؤنث کم دی. انور څه ښځه خو نه ده که نه چې مؤنث به وي، انور خو یو ککوړې یو جسم دی، دا جسم مؤنث نه دی، نه د مؤنث پای کې څه علامات شته دی، خو دا نوم یې مؤنث دی. نو دا هذا کې ابراهیم علیه السلام اشاره ککوړي ته کړې ده، نوم یې خو نه یادي که نه چې دا نوم مذکر دی، نو ککوړي چې کوم ښکارېده نو هغې ته یې ویل هذا، دغه ککوړي چې موږ ته ښکاري هغه پړکېدونکې، دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې، او هذا دغه چې دی دا خو ډېر لوی دی. او هلته کې بازغتن راغی، بازغتن هم د مؤنث دپاره راځي او بازغن د مذکر دپاره راځي. هلته چونکې بازغتن ورته راجع و، ځکه نور خو لفظ مؤنث دی، ځکه بازغتن مؤنث راغی. فلما افلتو، پس هر کله، دلته کې افلت راغی، او بره فلما افلا، هغه دو ځایونو کې فلما افلا راغلو، د ستوري دپاره او د سپوږمۍ دپاره افلا، او د مؤنث دپاره د نور دپاره افلت راغی. وجه دغه ده چې مؤنث د شمس دا لفظ مؤنث دی، او کوكب چې ستوری دی، او قمر چې سپوږمۍ ده د هغې لفظ مذکر دی.
نو دا افعله د مذکر د پر راځي او افعلتو د مؤنث د پر راځي. فلما افعلتو پس هر کله چې غایب شو او ډوب شو د انورو. انور کله ډوبیږي؟ ماښام ټیم کې. مونږه بیګا دا خبره کړې وه چې دا افعله چې دی اسمان کې چې کوم مخلوق دی منور، یعنی کنور دی که سپوږمۍ ده او که ستوري دي، هغه چې کله غایب شي او ډوب شي هغې لپاره افعله او افول راځي او افعلت راځي. او د اسمان د مخلوقاتو نه علاوه په ځمکه چې کوم دي د هغې د ډوبېدو د غایبېدو لپاره افعله نه راځي. دغه قرآن کریم په دریو ځایونو کې افعله او افعلت راغی. بل د افعله نه مراد دا نه دی چې وریځ مخامخ شوه، ځکه وریځو دا ډوبېدل نه دي د انورو. د انور چې کله ماښام د خپل مطلع چې کوم افق دی، کم کناره ده د اسمانو، هغې نه کله ښکته شو، دغه ډوبېدل ته نه مراد دي. لہذا که د ورځې وریځ راشي او موږ ته انور نه ښکاري، موږ به دا نه وایو چې ګنې افعلت الشمس انور ګنې ډوب شو. انور خو موجود دی خو موږ ته نه ښکاري. نو فلما افعلتو پس هر کله چې غایب شو ډوب شو د انور ماښام ټیم کې. قال و ابراهیم علیه السلام یا قوم اے قوم زما انی بریء. دلته کې قوم مکمل مخاطب کو. ګوره مخکې دوه آیتونو کې قوم نری مخاطب کړي. ویل انی لا احب الافلین وی، بیا ویل ان لم یهدینی ربی لاکونن من القوم الضالین. ځان سره خبره وکړه خو قوم خو اورېده. او دلته کې قوم ته مخاطب و. ای یا قوم ای زما قومه، یعنې تاسو ته وایم زه خو د مخکې نه په توحید باندې ما، خو زما نه ګورې داسې امیدونه مه ساتئ او مې دا توقعات ساتئ چې به تاسو سره موافق شمه. یا قوم ای زما قومه انی بریء بېشک بېزاره یمه. بریء یعنې زه اعلان کوم ګورې تاسو ته چې کلم کله چې تاسو یې واورئ. انی بریء بېشک زه بېزاره یمه مما تشرکون د هغه څه نه چې تاسو شریکان جوړوئ، که ستوری دی که سپوږمۍ ده او که انور دی او که هغه بل څوک دی، د هغې د بندګۍ نه او د هغې د تعظیم نه زه مکمل د بېزارۍ اعلان کومه. دې دی کې یو اشکال دا راځي چې دې درې واړو آیتونو کې د ستوري په ډوبېدو باندې، د انور په غایبېدو باندې، ډوبېدو باندې او دارنګې د سپوږمۍ په ډوبېدو باندې ابراهیم علیه السلام استدلال وکړو. حالانکه د انور دا راختل په خپله دام دلیل دی چې دا معبود نه دی. د سپوږمۍ دا راختل هم دا دلیل دی چې دا معبود نه دی. او د ستوري دا راختل دام دلیل دی چې دا معبود نه دی. دغې ته حادث وي که نه، یو څیز چې مخکې نه نه او بیا را پیدا شي، دې ته حدوث او حادث وایي. نو دا پیدا کېدل دا په خپله دلیل دی چې دا معبود نه دی. لکه چې کوم څیز حادث وي که نه، نو د حادث مطلب څه دی؟ مخکې نه و. نو دا نشوالی د موت او عدم دی، دی دغه زمانه کې نه و. لکه د انسان دا پیدا کېدل دا دلیل دی چې دی معبود نه دی، لکه دی نو نشوالی پې راغلی دی. نو دا را پیدا کېدل هم دلیل ګرځي. هغه یاد نه کړو چې کله روختن دا راختل وي دا معبود نه دی. بیا دارنګې د نور چې کوم تصور د نور کوم حالات راځي په انور باندې او په سپوږمۍ باندې، خو دا ډوبېدل یاد کړو درې واړو ځینو کې. دا یې وجه دا ده چې دا ډوبېدل او غایبېدل دا دومره واضحه خبره ده چې دې باندې عوام هم پوهېږي، خواص هم پوهېږي، نارینه هم پوهېږي، زنانه هم پوهېږي چې هغه مړ شو، هغه مړ شو، هغه غایب شو، هغه زوال پرې راغی. د راختلو په ټایم کې دا هم دلیل دی، لیکن د هر چا په سمجھ کې نه راځي. خو لیکن دا ډوبېدل او دا زوال چې دی دا بالکل عام فهم خبره ده. او د انبیاء کرام علیهم السلام دلایل چې وي که نه دا ډېر عام فهم وي.
ډېر فلسفیانه خبرې نه کوي چې خاص خلک پې پوهېږي او عام خلک پې نه پوهېږي. د انبیاء کرام علیهم السلام انداز داسې وي چې هغه عام فهم وي، هر سړی پې پوهېږي. ځکه دا زوال دغه ډوبېدل یاد کړو. که په یوه دا څوک اشکال وکړي موږ باندې دغه خلکو چې ستاسو رب خو موږ ته نه ښکاري، تاسو هم د الله تعالی بندګي کوئ نو الله تعالی خو چاته ښکاري نه. نو وایي نعوذ بالله هم ګنې ډوب شو، غایب شو، هم په پرده کې دی. جواب دا دی چې دلته کې دا درې واړه چیرې دا انور او دا سپوږمۍ او دارنګې دا ستوري د دې په دې ذات کې تغیر راغلی دی. یعنې دا انور په خپله دې لرې شو، زموږ د نظر نه پناه شو او دې لرې لاړو. دا سپوږمۍ چې دا د لرې لاړله، یعنې د خپل مطلع نه لرې، خپل ځای نه لرې لاړو. دارنګې دا ستوري الله تعالی به یې تغیر نه راځي. الله تعالی چې زمونږ په نظر مونږ ته نه راځي، دا زمونږ نقصې دا نه چې ګنې الله تعالی نعوذ بالله ګنې چې ته لرې شو یا ګنې د لیدو قابل نه دی. د الله تعالی په ذات باندې څه قسمه تغیر نه راځي او کمزوري نه راځي. او دې آیتونو کې چې دا درې واړه کم تغیرات دي که نه، دا په دې څیزونو باندې راځي. دا مسله خو زمونږ نه پاتې ده، مونږ الله تعالی نه شو لیدی. دا نه چې الله تعالی د لیدو قابل نه دی. چې کله مونږ د دې جوګه شو، مونږ دونه طاقت مونږ کې کله بیا پیدا شي، مونږ بیا خپل رب ووینو. لکه جنت کې به جنتیان او ایمان والا خلک به الله تعالی بیا ویني، به دیدار به کی. نو الله تعالی د لیدو قابل دی او لیدی شي. خو مسله ده چې مونږ یې نشو لیده که زمونږ کمزوري ده. نو الله تعالی که په پرده کې رندې مطلب که نه الله تعالی به یې څه تغیر راغی یا څه کمزوري راله. الله تعالی نه حادث دی، نه پیدا شوی دی، نه پې ځواني راځي، نه پې بوډاوالی راځي او نه پې فنا او زوال راځي. الله تعالی د همیشه نه دی. دا زمانه په الله تعالی نه ده راغلی چې ګنې هغه پکې نه او بیا را پیدا شو. په سپوږمۍ باندې، په انور باندې، په ستورو باندې دا زمانه هم راغلی چې دا نه و الله تعالی پیدا کړو. او دا روزانه او دا هره میاشتو په دې انور او په دې سپوږمۍ په ستورو هم دکه روزانه پیدا کېږي او بیا مري. په دې باندې زوال راځي، الله تعالی زوال نه راځي. الله تعالی هر ټیم هر زمانه کې مخکې نه و مو همیشه به وي. الله باندې زوال نه لري، په دې باندې زوال راځي. او الله تعالی هر ځای کې هر ټیم مخصوصیږي مونږ ته. یعنې ټیک ته په نظر مونږ ته نه راځي، لیکن موجود دی، مخصوص دی مونږ ته. دا روح هم زمونږ په جسمونو کې شته، مونږ ته ښکاري هم نه، لیکن مخصوصیږي. څوک هم د روح نه انکار نشي کولی چې ګنې ما کې روح نشته. عقل هر څوک مني چې ما کې عقل شته. څوک هم ځان ته لیوني او کم عقل نه وایي. ته عقل تا کې کم دی، ما ته وښیه. نو عقل هغه تا ته ښولي چې دا عقل دی دارې، نو ته اشاره کولی شي او نه تا ته ښکاره کولی شي. لیکن هر انسان د دې نه انکار نه کوي چې کنه عقل ما کې نشته یا چا کې عقل نشته. عقل هر سړی مني. دارنګې لکه څنګه چې د ګلابو په ګل کې او په پاڼو کې خوشبو شته خو ښکاري نه. دا خوشبو په دې پاڼو کې ده، خو دا خوشبو تا ته نه ښکاري او موجود ته مخصوصې. دارنګې الله تعالی موجود دی، دا نه چې ګنې مونږ ته نه ښکاري ګنې نشته دی. انی وجهتو بېشکه زه ما متوجه کړلو، انی وجهتو بېشکه ما دا بیا وایو. پس هر کله چې د ولید انور لره په داسې حال کې چې پړه کېدونکی و ابراهیم علیه السلام آیا دا زما رب دی، دا ډېر لوی دی. پس هر کله چې غایب شو و ابراهیم علیه السلام ای زما قومه بېشکه زه بیزار یم د هغې نه چې تاسو شریکان جوړوئ.